آزان مولا کړی دی، اقامت درته مولا کړی دی، اور کلمه درته مولا ویلي، او نن چې ته مزو سره نکاح دله مولا تړلې ده. څومره سور کې بار روزې بریتونه دې کونډه ورکړي. دا خوشحاله په ځان پوهېږي نه، چونکې د واده موضوع ده، د خوشحالۍ موضوع ده، د ژړا موضوع نه، د ویر به راته نه کوي، جاړې به نه، ښه د خوشحالۍ موضوع ده. او دا چا چې ودونه نه دي کړي او دا دلته ناست دي او دا تشپاڼې کېږي او دا خوارې خولې نیولې دي، ته وګوره. د دې خلکو توجه غواړم. توجه شته؟ توجه شته؟ زړم کېږي واده ته د چا زړه کېږي؟ د چا زړه کېږي؟ یو یې ما کړ دي، کېدی شي دویمې ته دې کېږي، بل وې زما دوه دي، ما یې کېدی شي درېیمې ته ښه دې زړه کېږي، خو پرېږدي دې ورته نه. بهرحال په نکاح کې حروف څلور دي. څو دي؟ زر وایه که نه؟ څو دي؟ زه غنیمه چې زه به بیان کوم، تاسو به راته چپ ناست یې. زه به ځانم خولې کوم، خو تاسو نه به پوره خوله وباسم او په میدان کارزار کې وینې وښکلو ته م تیاروم انشاءالله. بهرحال نکاح کې څو حروف دي؟ نون، کاف، الف اور ها. څو حروف دي؟ په نکاح کې حروف څلور دي. آسماني کتابونه څلور دي. مقرب فرشته څلور دي. مسلکونه شافعي، مالکي، حنبلي، حنفي څلور دي. د تصوف په طریقت سلسله قادریه، چشتیه، سهروردیه، نقشبندیه څلور دي. جنازې منځ کې تکبیرونه څلور دي. د پیغمبر یاران څلور دي. مقرب فرشته څلور دي. سمتونه موسمونه څلور دي. مازدیګر مخکې زما بیان و مبارک ځای بیان وکړ، هغې نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو. ما بیا څلور وی، یو کاکا پاسید وی دام ووایه چې ودونم څلور دي. ما چلو مسنا ثلاثه و رباع، ودونه جواب چې چاراک دی لا یوم نه دی کړی. جواب چې ماشاءالله شکر دی، الله دې ور دغه دوه نورو ته ور ټینګ کا. بهرحال ودونه یریږي ما د شریعت مسله. ودونه دی اواز نه راخیږي. مولانا صاحب زما چې سونه خیال دی ستاسو په دې کلي کې په خبرو باندې لاک ډاون دی. دا لاک ډاون مې په لومبي ځل واورېده. لاک ډاون او صبر وکړه، لهر بل را روان دی، هغې نه خبر یې. ما ته دا خبره پرېږدې که نه پرېږدې؟ ما نه پرېږدي، دن نه کېږي. ما خبرې دن نه څومره مزې وي. روژه مې ماته کړه، تراویح مې وکړې، چا پروټ راوړه، چا بوتلې راوړه، یو ډونګا راغله، ما جوړ بمې راپسې راوړه. ډونګا نه مې چې سر لر کړ، لوګي ته وخته، خوشبو شروع شوه. اوس کې میوه کوپره پرته وه، چې مې کته حلوا وه، په جړام شم او په خندام شم. ما ربا ډېر غیرتي ذات دی، ملا پسې د حلوا جیل ته م راولېږله. ډېر غیرتي ذات دی. مړه حلواګانې پکې میلاوېږي، ولې مې وارخطا کړې؟ حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره. توجه! جماعت کې هم پرېږده، هلته خو څه پیسې نه لګي، هلته هم پرېږده. چې جیل کې پراته وي، خو حکومت سره چې څومره موده جیل کې خوراک به راکوي، دا په حکومت باندې لازم دي، که نه قیدیان یې خپله تیاروي، څوک یې ورکوي. بهرحال ودونه تا واده کړي. ودونه په نکاح کې حروف، آسماني کتابونه، مقرب فرشتې، پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې. په نکاح کې څلور حروف دي. چې د چا واده ته زړه کېږي، لږه توجه غواړم، ډبل توجه. څه غواړم؟ ټول وایي سبحان الله، په اوچت اواز وایي سبحان الله. چا چې سبحان الله وي دا کینې. تا سبحان الله نه ویلي، ګازره دې کوم کینا. توجه شته؟ په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی. نون کی اشاره نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده، خو که تاسو توجه وکړه. پہلا حرف نون دی. نون کی اشاره نان اور نفقې ته ده. نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده. هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي. هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه. دوسرا حرف کاف دی. کاف کی اشاره خو یو علما کف یادوي. څه یادوي؟
تاسو کې خو په یو ځای راوړم مړه راکړه بس ما نه زه توجه شته توجه زه به یې دنه په زور هم غواړم او ښه په نره به هم غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوه ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمانو مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه زه غواړم ګورې ته به ترپل توجه توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوانې پیسې وشي هلته ړوند وي چې په ډمانه یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه وي چې کفر وشه خو که په ناتخوان یا په مولا چا په او کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړې مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دي دلته څومره د نکاح پیسې 1500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوت په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې وشتي دې کرالې وشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع ده کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبوره عادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ولسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لک په 1500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په BMW کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کوم مسجد امام لباس کمزور و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروت و د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کراهیت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېدل یو مېلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي ما خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویل چې دا کوم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غوره بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوئ ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزئ اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چرته هغه ګاډی به خپل ترتیب برابر کړي ما له اواز راکوي ټایم پوره دی ما سره څه وکړ خبرې ما ته چې ټایم پوره دی ما پیل بدی وي ما مونږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټایم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټایم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وایي مفتي صاحب الله د سره ډېر ښه وکړي خو د دا زوړ عادت دی بس زر به ګړی ته ګورې ټایم پوره دی ما بیا وایي د هغې نه پسې بیا چېرته اواز نه دی کړی چې ټایم پوره دی توجه
پہلا حرف نون دے دویم حرف کاف دی کاف کی اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی وعدہ کڑی وعدہ دا چا دی مالا با وعدہ کڑی راولے دا چی مس مردان راغلی بیا والا پا غیق کی ناس دی مالا وعدہ کڑی دلتا کی نوے راولے وعدہ کڑی دلتا راولے دا دمرا کسا دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللہم صلی اللہ محمد دوا کوما بس کومے ولی شام ٹونگانی دوا نہ منے دسے خلق رو دوا نہ منے توجہ یو کسرا پر چارا وس ہوئی دی دا سارا بحث کئی سکی میں بحثونا مناظرو دا پر یوز مری پا پیخور کے پروت تکن میں سے چلو رائے وس میں زمونگم دا دیوبند بچی ما تا گورا سب بحث گئی پہلے باغ سڑی گورے اس مونی سی بار چا سارا بحث مناظرہ نکی پہلے بے تلی چا ستائلم دا غیلم برابری تم بخاری ویلی چا غم بخاری ویلی کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اہلیت صلاحیت بے گورے راغی ماتے تا خپلو ہے تا سپیشلائزیشن کری تخصص پی القضاء پی الفقہ دی کری دا صدی کری ماتا ہوئی چی دلتے یو کرسی والا سکی دے دیزے تاسو دا کرسی ډیره کلکی قدرتی کار دی کرسی چې چاته ملو د بیا پرې خودو ته تیار نه دی تیار چې چام کرسی یو ځل لاندې کړ لم شین ش پرې خودو ته تیار نه دی دا کرسی تاسو شوي خو د پروګرام پورې کور ته به نه وړي توجه څه خبره وکول وای باس گو ماغه ته تاسو کوالیفیکیشن ماته چې ایجوکیټډ ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وی مړ امام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وی مړ امام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې لمونځ کوو دا مړ دي منو یا که نه منو وی مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وی امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وی چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وی چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سالن کې خوراک کې روټه کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجه موت واقع شو په زخر سره چې مړ شي دا شهید دی او قران د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمون امام صاحب ژوندی دی فبهت الذی کفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی سو کته کالی وي سو کته کپڑی وي سو کته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ورنی دوی ته کپڑے څه چې معمولی کړه پکې وشه دی یې زر بدلی او سو کته کالی وي دا کال په کال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کې سوتن لباس تدا او د ضرورت مطابق لباس د خزې دا په خاون واجب دی کم لباس ما یو قید لگو ټول وای کم لباس توجه مستورات اوري زه شکر چې کله درته چې مال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي کنه بیا دوباره هغه زنانه چې الته هغه کپړو کې نزي وي دا خزي و چې جوړته دي نور جامې کپړې نشته دي هغه بعد کې دا سوټ چولې دی کې نو دا شرم د وجه نزي د سیدہ طیبہ طاهرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په یو جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جنکو واده شوی دی اتیاو ستاسو په خبر کې سوټ ملاويږي په 1 لاکھ باندې د واده د شپې سوټ ملاويږي په سو په 2 لاکھ 3 لاکھ خچ صرف د واده شپې د پر پکاره ملاويږي نو اندر شهر بازار کې په 60000 روپے صرف یو شپې د پر پکاره ملاويږي په 60000 تا ته وی چې مال بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلې هغه کې لیدلې ما مفتی سردار نه په توجه سره مفت فارموله واخله کله چې درته مال بل سوټ راوړه سوټ خلکو لیدلې دي تو ورته څنګه چې سوټ لیدلې داسې تم لیدلې سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولكن تکبیه الاشاره والکمثل کو تکن ولا ور بہرحال دریم حرف الف دی دریم حرف الف کی اشاره اول پت دا په نکاح سره اول پت راځي بولو په نکاح سره
بس مختصر ویم تاسو له خوب درځي تهجد له پاسه سلورم حرف کاف دی که سلورم حرف ها دا ها کی اشاره ها حلوام د خانه شروع کی ها کی اشاره حلاوت دا په نکاح سره حلاوت راځي په نکاح سره لذت راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره خوند راځي په نکاح سره سرور راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره لذت راځي قرآن عظیم الشان په دریو موقعو کې د سکون تذکره کړې ده پهله موقع دا د مقام الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر کې سکون دی دویم نمبر د شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی دریم نمبر نکاح دی وکړه په نکاح سره یو زنانه ته نزدې شي تا ته رانزدې شوه رب نے قرآن میں فرمایا لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نو دا سکون لار دا نکاح لار دا پا نکاح سرا سکون رازی پا نکاح سرا راحت رازی پا نکاح سرا مزہ رازی پا نکاح سرا لذت رازی بیا صرف اشارہ در کم دا نکاح نا علاوہ چی چابلا لار اختیار کلا آگے کی مزہ چپکے گا مکنی یو بلا پتوا لگو ما دا نکاح نے چی چابلا لار اختیار کلا سمجھنے والے سمجھتے ہیں پاگے کی مزہ نکاح نے چی چابلا طریقہ بانی خپل ځان شهوت پورا کو پاگے کی مزہ پاگے کی لذت پاگے کی خوند سو خروب شو نکاح اشوا یو اسلامی تعلیمات تھی اور یو انگریزی تعلیمات تھی سمجھ ایجوکیٹڈ حضرات غوارم اسلام وی لو آفٹر میرج بنیاد